اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، نن د سحر په ټیم کې د مسنون اذکارونه د یو ذکر تذکره کو. حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې وی چې اقرأ قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح. چې کله سحر شي او کله ماښام شي نو دا درې سورتونه لازمن وایا. یو سورت اخلاص قل هو الله احد، او دوا معوذتين قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. د سحر هم وایا او د ماښام هم وایا، درې ځله پوره کوه. درې ځل سحر شو، درې ځل ماښام شو. تکفیک من کل شی، دا بستا د پر د هر چیز نه کافی شي. کاغه ستا بدحالي ده، کاغه ستا باندې د دشمن یره ده، کاغه پتا باندې بیماریانې دي، کاغه پتا باندې وسوسې دي، کاغه پتا باندې د دشمن حملې دي، کاغه پتا باندې د حشراتو او د مختلفو ضرر رسونکو شیزونو تشویش دی. دغې ټولو د طرف نه ستا لپاره دا پوره دی. په یو روایت کې خو د قل هو الله احد صورت متعلق دا هم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا درې ځل سړی ووایي لکه ټول قرآن مجید یې چې تلاوت کړی، دومره زیات ثواب دی ورپکې. نو ثواب یې ثواب شو، او د هغې سره د ثواب نه علاوه د شیطان نه، د وسوسو نه، د مختلفو مصیبتونو نه د بچ کېدو یو ذریعه هم جوړه شي. او بیا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وینا خو پرونم ذکر شوی وه چې کله انسان دا ذکر د سحر په ټیم کې وکړي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. نو په یو روایت کې راځي چې دا د څلورو بني اسماعیل قید شوي غلامان چې د چا په قبضې کې او هغه آزاد کې، د هغې په اړه کې ثواب پې الله تعالی ورکوي چې لس ځل وویلی شي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بل روایت کې راځي چې د لسو غلامانو د آزادولو په اړه کې ثواب پې الله تعالی ورکوي. یو روایت کې د هو علی کل شیء قدیر نه مخکې یحیی و یمیت هم راغلی، یو روایت کې هو بیدک الخیر هم راغلی. بهرحال چې څومره الفاظ چا وویله د اضافې سره په مختلفو روایاتو کې نقل دي، نو دا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا لس ځل ووایي نو دا د ده لپاره داسې شو لکه لس غلامان یې چې آزاد کړي. نو ډېر اسان ذکر دی، په کار دی چې موږ تاسو د دې لحاظ ساتو او په خپل معمولاتو کې شامل کړو. الله توفیق راکړي. جزاکم الله خیر.